الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانان ورونو 13 جمعہ ماستاسو خدمت کی عرض کرے ہو چے دا آئندہ جمعے نبا انشاءاللہ دا سیرت پا سلسلہ باندے بیان کو او 13 جمعہ غیتا منگا تمہید کی خودو دا سیرت پا سلسلہ کے دا ٹولونا اولنی خبر دادا چه اللہ جل شانہو دا دوارو جہانو سردار خاتم النبیین امام الانبیاء سید الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا کے پیدا کر نو د سیرت اولنی کڑی د نبی علیہ السلام پیدا کی دل دی ولادت پیدا کی دل خود عام انسانانو او د نبی علیہ السلام پیدا کیدو کے فرق دے د نبی علیہ السلام پیدا کېدل په درې قسمه باندې دي.
زمونږ د عامو خلکو پیدا کېدل بس په یو قسم دي نو الله چې کله وغواړي د مور په خېټه کې بچی جوړ کی او بیا سموده د مور په خېټه کې وي 6 میاشتې یا 9 نیم میاشتې زیات نه زیات 2 کالو پورې او بیا د هغې نه دنیا ته راشي پس دا پیدا شي نو سړی وایي زما زوی شوی زما لور شوی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېدل عالمان فرمایي د سیرت کتابونه سیرت حلبی ایوی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېدل دا په 3 قسمه باندې دي اولنی پیدا کېدلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نوری ولادت وای پیدا کېدلو ته نوری ولادت دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه جسمانی ولادت ته چې کوم عام انسانان د مور د خېټې نه پیدا کیږي البته د عام انسانانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرق وی چې عام انسان عام بچی د مور په خېټه نو د هغې خېټه درنه شي د هغې خېټه غټه شي بیا په پیدا کېدو کې هغې ته تکلیف او درد هم وي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا کېدل هغه داسې وي چې د حضرت آمنې بیبي د هغې خېټه نه درنه شوې وه نه غټه شوې وه یعنې بل څوک په دې نه پوهېدل چې د دې په خېټه بچی دی او پیدا کېدو کې هیڅ قسم تکلیف نه دی محسوس شوی بل بچی چې پیدا شي هغه د وینو او د یو څه بل څه څښاوي رسول الله مبارک پاک صفا سترا خوشبودار الله پیدا نو دا دویم ولادت دا دویم پیدایش دیتا ولادت جسمانی بدنی ولادت څنګه چې عام خلق پیدا کیږي رسول الله مبارک هم د مور د خېټې نه پیدا شو او دریم ولادت د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ولادت نبوی دی چې یو زمانه نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې تیره کړه او ډیر انتهایی د بے سر و سامانۍ په حالت کې یعنی اگرچه د هغه نیکه د هغه ترونو د هغه ښه بهترین تربیت کو خو پلار یې د پیدا کېدو نه 2 میاشتې مخکې وفات و او دی لا د 6 کالو چې مور یې وفات شوه او د سفر په حالت کې وفات شوه نو په دې وجه باندې د یتیمۍ په حالت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت او شو لوی شو
خو یو زمانه داسې راله په دې عمر کې چې نبی علیه السلام څه کم د 40 کالو شو، تقریبا 6 میاشتې کم. نو د مکې مکرمې سره قریب 105 کیلومیټره فاصله باندې یو غار دی، هغه غار ته غار حرا وایي. هغې کې به نبی علیه الصلاة والسلام تشریف فرماو. راته به د کور نه به ځان سره اوبه راوړې او د خوراک څه سامان لږ ډېر. اول ته به عبادت کو، نو بیا چې هغه خوراک او اوبه به ختمې شوې بیا به کور ته راغې. ځکه چې په دې زمانه کې هغه واده کړی و. د 65 کالو په عمر کې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها سره واده کړی و. اته مشره و ډیره، د هغې عمر 40 کاله و او د نبی علیه الصلاة والسلام عمر 15 کاله و. دا 15 کاله د نبوت نه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام د هغې سره تیر کړي و. خو بیا په نبی علیه الصلاة والسلام باندې هغه د الله د عبادت هغه عشق و محبت غالب شو. نو بیا به د بیبي په اجازت باندې غار حرا کې لګیا و، د الله عبادت به کو. او چې کله به هغه خوراک څښاک او اوبه ورسره ختمې شوې نو بیا به کور ته راغی، ورځ دوه څه وخت به کور تیر کو بیا به لاړ. دې تلو راتلو کې د نبی علیه الصلاة والسلام عمر 40 کالو ته ورسېد. د دې نه مخکې به نبی علیه السلام څه عجیبه عجیبه خوبونه لیدل. او چې کله د 40 کالو په عمر کې شو نو حضرت جبریل علیه السلام ورته راغی. دته دا څه پته وه چې دا څوک دی، ځکه لا پیغمبر شوی خو نه دی. د جبریل علیه السلام سره خو یې پیژنګلو نه ده شوې. نو هغه ورته خبره وکړه چې اقرا، وایه ولوله. نبی علیه السلام حیران شو، څه ویم څه ولولم، ما خو سبق د چا نه ویلی نه دی. نو جواب کې ورته وایي ما انا بقارئ، زه خو څه لوستونکی نه یم، په لیکلو نه پوهېږم، په دغې ویلو نه پوهېږم، ته چې څه غواړې. 3 پیرې ورته دا ووي او جواب کې ورته نبي علیه السلام به وي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. په 4م ځل هغه نبي علیه السلام غیږ کې ونیو، خپلې سینې سره یې جوخ که او زور یې ورکه او د قرآن مجید اولني آیتونه چې نازل شوي دي 15 هغه یې ورته اوس تلاوت کړه. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا آیتونه ورته وویل. دا آیتونه اوسم د غار حرا مخې ته لوی ګټ دی، په هغې باندې خلکو لیکلي دي. دا 15 آیتونه یې پې لیکلي. د دغې نه رسول الله مبارک ته پیغمبري میلاو شوه، نبوت میلاو شو. دا هغه ولادت دی
دریم قسم چې دې ته ولادت نبوي ویلې کېږي. اولنې ولادت نوري، دویم ولادت جسمانی چې د مور د خېټې نه به دنیا ته تشریف راوړو، او دریم ولادت نبوي چې د 40 کالو په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري ملاو شول. نو ما تاسو ته ابتدا کې وی چې یو زمونږ د عامو خلکو پیدا کېدل دي، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېدل دي. تفسیر حلبی لیکلی دي چې یو ځل جبریل علیه السلام د نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شو. د جبریل علیه السلام ډیوټي دا وه چې هغه به د الله جل شانه د طرف نه وحی راوړله، یعنی هغه خبرې چې الله به ورته وکړي چې دا 100 پیغمبر علیه السلام ته ووایه. د عمل ته وحی ویلی کېږي، او دغه وحی دا به قرآن نو په دې سلسله کې حضرت جبریل علیه السلام 40,000 پیرې 24,000 پیرې د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوی دی. 30 کاله د نبوت زمانه وه، خو په 30 کاله کې 40,000 پیرې نبی علیه السلام په خدمت کې جبریل علیه السلام راغلی. نو یو ورځ راغی، راتلل به مختلف طریقو باندې، کله به چاته پته هم ونه لګېدله، وحی بیا راوړه او بیا به لاړ. صحابو ته به د علاماتو نه پته ولګېدله چې یاره د وحی آثار شروع دي، ځکه چې د نبی علیه السلام په تندي مبارک باندې به په یخنۍ کې خوله راتله، سورلی باندې چې به نبی علیه السلام تشریف فرماو هغه به کېناسته، ځکه د کلام ته د قرآن ته الله ثقیل ویلي. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الله وی مونږ تاسو باندې اے پیغمبره تا باندې یو درون کلام نازلو. نو سورلی به د هغې برداشت نشو کولی. رسول الله مبارک روح قوت الله ورکړی پیغمبر علیه السلام. د سیرت په دې سلسله کې به راځي انشاءالله. د دنیا د 4,000 پهلوانانو عمره قوت الله ورکړی دی یو پیغمبر. نو نبی علیه السلام ته به جبریل علیه السلام راته کله د ناشنا سړي په شکل کې، کله د اشنا سړي په شکل کې، او کله به پې څوک خبرم نشو. نو یو ځلې راغی نبی علیه السلام ته تپوس وکړو، وی یاره ستا به څو کاله عمري؟ نبی علیہ السلام د جبریل علیہ السلام نه تپوس وکړو ستا عمر به څو کاله وي؟ لکه مونږ هم یو بل نه تپوس کوو، هلکه ستا عمر څومره دی؟ ډاکټر له چې لاړ شي هم د نه تپوس کوي ستا عمر څومره دی؟ هغې کې مقصد دی چې د دې د عمر په مطابق دوایي ورته ډاکټر وي. نبی علیہ السلام دا معلوموله چې دا کائنات او دا ځمکې او اسمانونه او دا فرشتي الله کله پیدا کړي، د دې څومره وخت شو.
لکه تاریخ دانانو لیکلي دي چې د کوم وخت نه الله آدم علیه السلام پیدا کړی نو 8000 کاله تقریبا شو. د ابراهیم علیه السلام او د نن پورې زمانه تاریخ دانان وایي دي 4000 کاله وشو. نو نبی علیه الصلاة والسلام دنه معلومات کول چې یاره ستا عمر به څونه وي، ستا څونه وخت وشو. مونږ خلک یو بل نه تپوس کوو که نه، نو په خولې کې مو یو غاښ نه وي، ږیره مو سپینه وي، ملا مو کونټي شوي، چې تپوس ته وکړې څو کاله عمر؟ دغه 40-50 کاله وي. او نور ته چیپړ جوړ شوی، اکه بابا دې ورته ووي خو اوهو بابا که د سپینې ږیرې والا ته ووي نو د دې مرۍ نه دې نیسي. هلکه بابا خو ډېر قیمتي لفظ دی، د خدای بنده تا ته څوک بابا وایي ته پرې خفه کي، خوشحاله شه چې د دې بوډا ویلې نو بیا به ښه وې، ځکه په ږیره کې خو د تور تار نشته، د خولې نه د موینجوداړو کنډر جوړ شوی دی، کونټۍ در سره ده، کله انډي په کوناټي کېږي، کله په دې طرف شي او کله په هغه طرف شي، او په بابا خفه کېږي. خوشحاله شه پې د خدای بنده چې ما ته بابا ووي، بابا یې راته ووي. دغه مخکې ورځو کې یو جنازه وه، ماښام کې تیاره کې جنازه وه، ماسخوتن کې. نو زه را روان وم، هلکان را سره وو، خو په دې کې یو کس را منډه کړه، ما سره امسام وه، نو زه د دې مټه ونیوم، ما ته وایي باباجي راځه ما پسې زه دې اخوا بوځم. هلکه مې تلی شمه، دومره خوشحاله شوم د هغه په دې الفاظو باندې چې د دې بچي په دې الفاظو کې دا ادب او احترام څومره پروت دی، چې ما ته وکتل چې دا سړی خو چیپړ غوندې دی، د تلو نه دی، کونټه یې مو سره ده. نو زه د مټه ونیوم، باباجي وی راځه چې زه د دې لارې ته وګورم. پټي کې را روان، جنازې خو اکثر پټو کې. نو ما ته د هغه جذبه ډېره خوږه ولګېده چې دا نوجوان بچی دی. زړه کې مې یو توقع پیدا شوه چې خدای پاک په دې دنیا کې ستا په بوډاوالي باندې پتا یو انسان مهربانه کوي، نو هغه مهربانه رب باندې د قیامت په ورځ پتا مهرباني نه کوي. ځکه مونږ خو پکې هغه ځای ګورو. اوس که یو زمیندار کاکا دې روان کړو چې ته یو ښکلې ګیا په یو ځای کې ولاړه او یاره وي ډېره مزېداره ګیا ده چې دا غوانو له یو سم که نه، او دا غوا له یو سم او دا میخې له یو سم، ځکه د هغه نظر دغلته دی. تاسو فکر ته راله د هر یو سړي څوک چې ګاډي اخلي او خرڅوي چې داسې دوستو په ته روانې په خپل کار، هلکه دا ګاډی د خرڅ دی، خرڅوي چې زه د نه والم، ځکه د هغه ټول تصور د دغې دی. نو زمونږ هم تصور د دغې دی چې د دنیا کې چا د مټه ونیولې نو دا سړي په دې زړه کې دا رحم چا واچو؟ الله. نو هغه ارحم الراحمین در باندې رحم نشي کولی یاره؟ کولی شي در باندې. نو موږ خپل عمر کم ښکاره کوو، د تلو نه یو او ځان ته که بابا درته چا ووي نو خفه کېږي. مه خفه کېږه پې. او دا ګیري توروئ هم دا باز پکې ګیري توروي، پته نه پوهېږي چې ځان له دوکه ورکوي که خدای له دوکه ورکوي. نو خدای له خو څوک دوکه نشي ور، خو ځان له به دوکه ورکوي. نو کله دویم واده ته دې زړه او په دې نیت یې تورې چې یاره هسې خو څوک ښځه نه راکوي، خو زه دویم واده کوم. نو هغې له صبره ګبروږه که خو پته یې لګي هغه جرړې بیا واپس سپینې شي. نو دا موږ نارینه خو لا ښه یو، که د 80 کالو بوډۍ ته دې وي چې ابۍ په خیال دی، ابۍ به دې وي هغه نیایي. دا به غریبه د 80 کالو وي. او که تپوس دې ترې وکړه
یاره دغه 10 کاله خوا وشه لکه دا چې پرون نابل ورځ واده شوي دغه 10 کاله یا په ایمان یم داسې دا که نه ده تاسو صرف خونه نه کوئ ظالمانو یریږئ چې ګنې ستاسو آواز به ښځې وایي زما دا اوري ستاسو دا نه اوري خونه خو راته کوئ که نه یقین وساتئ یوه ښځه وه د هغې نه چا تپوس وکړې ستا به څونه عمر یې ویې 10 کاله او د مشرې لور عمر یې 50 کاله و نو چې دا د دې د پیدایش نه مخکې پیدا وه که څنګه چلو پته نه لګي چې په دې کې د خلکو څه مقصد دی بیا مقصد باندې زه تر اوسه پورې ونه وړوکی هم سپینګیری شم خو دې مقصد باندې پوه نه شم چې یو سړی خپل عمر کم ولې ښیي دې کې څه فلسفه ده دا فلسفه راته بیا که چېرته چا په ذهن کې راغله نو ماته یې ووایې چې یاره ملا ته په څه پوهېږي راشه چې زه درته دې فلسفه ووایم تاسو خیال ته راغله ما دا بلو چا تپوس وکړو وی ستا عمر څونه دی ما یې 15 کاله سړی د سیاریان شو دا سترګې پاکې 15 کاله ما یو که نه ولې څه چلو شو 15 کاله عمر مې دی خو د ډوډۍ خامار یم ته مې راوړه ډوډۍ ښه خوړی شم بیماري خو جدا سیزي انسان باندې راشي هغه ته دا زما 15 کاله عمر څه ډېر عجیبه او ناشنا ولګېد نو ماته یو بل کس یاد کوي چې هغه خو بیا د 70 کالو وي نو مې نه هغه د 70 کالو نه دی هغه ایله په خوارو دی او کم 80 کالو دی وی ته په ایمان وې مې ولې ته چې کوم دی نو ما سره د مقدمه ده قسم راکېس تاسو خیال ته راغله نو دا دروغ دا پکې ضمني خبره دروغ مو وایه ښه چې څونه عمر دی هغه فکس هغه عمر ښایه صحیح هغه خپل عمر ښایه ظالمه دروغ په ځان باندې وي دروغ په ځان وي ولې دروغ په ځان باندې وي ښه ځان ګناهګارې ښه رښتیا وایه بوډۍ ته هم ویمه چې چا دنه تپوس وکړه ښه صحیح عمر ورته وایه او مشر له پکار دی چې کسر ته بچی خوریا بچیا خواږه خوله استعمال کی خواږه خوله د دې مشرۍ خو بس اثري که نه نو چې ته په سپینه ګیره کې او په کړشه په خوله کې دې حد ته ونه رسېدې چې ته کشر ته وې بچې تاسو فکر ته راغله نو کله به ورته وی چې بیا د ثوابداریانو ته کې چې مخې ته پرېوځي ملا وایي نیت کوئ وخت پوره دی هغه وخت کې به بیا خلک بابا وي او ته به ورته بچی وي نه په دې ژوند کې دا خپل ځان دا خپله خوله دا خوږه عادت که نو جبریل علیه السلام ته نبی علیه السلام ووي دقه ټکې به هم نو بس کومه ښه ځکه دا خبره خو ډېره لمبه چوړه ده که سیرت دی دا به یاد ساتئ دا به مسلسل رواني که چرتې مرګ را باندې مخکې نه شو نو یو 4 میاشتو پورې به په سیرت باندې خبره رواني انشاءالله کوشش دا کوئ چې حاضري کوئ چې د خپل پیغمبر د دې حالاتو نه لږ شانتې خبر شي لکه زموږ نه خو د اختر نیت یېري قاري صاحب چې څنګه امام استاد یې هغه نیت پکې ووایه لکه خو هغه نیت دی که نه هغه زوړ نیت دی که نورې سم نه درځي بس وایي 2 رکعته مونځ کوم الله اکبر ځه خبره ختم او په نیت خو په دې زړه کې دی ته چې د جومات ته راتلې نو څه شي درته چې دلته کې مټیان تقسیمېږي هغې له زما خو منزل له راتلې خو چې ودرېدې خو هلکه دغه 2 رکعته فرض دي که نو تپوس یې ترې وکړو وی یاره ستا عمر به څومره وي هغه وی یاره زما پلار خو زما عمر نه وي لیکلی د فرشتې خو پلار نه وي که مورې نه وي که نه الله پاک د خپل نور نه پیدا کړي
وی ما ته خو خپل ډیټ آف برث نه دی معلوم، تاریخ پیدایش نه خو نیمه خبر، خو ما به په دې څلورم فلک دا درجات دي په دې اسمان کې، وی په دې څلورم فلک باندې به مې یو ستوری لیده، نو دا به 8000 کاله غیب و. بیا به راښکاره شو، وی بیا به غیب شو، 8000 کاله به بیا غیب و، بیا به راښکاره شو. وی دا ما په خپل زندګۍ کې 72,000 پیری لیدلی دی، 72,072,000. زما د زور دونه نشته چې ضربونه ولا ورکم، ته ولا بیا ضرب ورک. دا مې په خپل ژوند کې 72,000 پیری لیدلی دی. نو رسول الله مبارک ته فرمایي تا ته پته ده څه دا نور څه دا څه شی و؟ وی ما ته خو پته نشته. وی دا زما نوري نبوت. ټول وایه سبحان الله. د داسې پیغمبر امتی چې تفسیر حلبی د هغه متعلق لیکلي اول ما خلق الله نوري، د ټولو نه اول چې الله څه څیز پیدا کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی. دا هغه نوري نبوت دی، دا هغه نوري نبوت دی. دا اولنی پیدایش دی د کل کائنات نه مخکې اول چې الله څه څیز پیدا کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام نور دی. قد جاءکم نور و کتاب مبین. قرآن شریف کې الله وایي تاسو ته یو نور راغلی دی او یو کتاب. د تفسیر عالمان وایي د دې نور نه مراد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو فکر دراله خبره. دا اولنی پیدایش د نبی علیه الصلاة والسلام دی، دې ته نوري ولادت وایي، د نور پیدا کېدل. او بیا دغه نور باقاعده طور باندې چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړ، د هغې نه لکونه کاله پس الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ. نو هغه نور یې د هغې آسماني فضا نه د آدم علیه السلام بدن مبارک ته منتقل کړ. نو هغه د آدم علیه السلام په دې تندي کې پړقېده، ځلېده به، ښکارېده به. د هغه وخت خلق به پرې پوهېدل چې دا خو څه دي، دا خو څه دي. او چې دغه نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکونو ته به راغی د غټو ګوتو. نو دې به زبردست رڼا کوله. نو نبی علیه آدم علیه السلام به ولګېد، هغه ګوتې به یې ښکل کړي. بچوړی دی که نه؟ د بچوړي نور نه دی یاره. ستا چې بچی راشي او سموده هفته 10 ورځې 20 ورځې د کوره باري، سبق له دې لیږلی یا بل څه غرض د راشي، نو ته یې ځان ته رانږدې کړې که نه؟ ته یې ښکل کړې که ښکلې نه کړې؟ زما په خیال چې تاسو دا بچي نه ښکلوئ، ما ته خو داسې ښکاري. شډلو د خپل ځان بچي ښکلوئ، دا ځان ته رانږدې کوي. نه ښکلول خو د مشرکانو طریقه ده او ښکلول د پیغمبرانو طریقه ده. د رسول الله مبارک مجلس ته یو کافر راغی، سردار. حضرت حسن او حضرت حسین د نبی علیه السلام په غېږ کې لوبې کوي، کله ښکته کوزېږي او کله بره خېږي او کله ښکته کوزي. نبی علیه السلام یې راونیسي ښکلي کړي، بیا یې راونیسي دا بل ښکل کړي. دا د کافرو سردار ورته وایي ما زما 10 زامن دي، تر اوسه پورې مې یو نه دی ښکل کړی، ستا دا 2 وسوټي دي او تیغ په مخه ښکلی. الله اکبر. رسول الله مبارک ورته څه وایي؟
وایي زه څه وکړم چې ستا د زړه نه الله رحمت اوښکلی دی، رحم یې ستا د زړه نه اوښکلی او زما زړه کې رحمت دی، دا زما جګرګوشي دي، دا زما د فاطمه سیدة النساء اهل الجنه د هغې چې کومه دی بچوړي دي، دا به زه نه ښکلوم، دې سره زما فطري محبت دی، قلبي محبت دی. نو بچي ښکلوئ ښه، بچي ښکلوئ. تاسو بچو له مینه نه ورکړي، سبا د هېغ نیغ شي، نن سبا بچي نیغړپا زامن دي وروره، نو څه جرنده پسه او څه دانې لم دی. به هر حال عرض مې درته دا کوو چې بابا به دا ګوتې ښکل کړي، په سترګو به یې کېښولې. دا د بچي نور. بیا د هغه نه دا داسې یو کس ته را منتقل کېده او په آخر کې د نبی علیه الصلاة والسلام والد محترم حضرت عبدالله ته را نقل شو. د هغې نه وروستو به انشاءالله بیا خبره ذکر کوو. الله دې موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. سوالات جوابات دي ورستو السوالات وجوابات